بسم الله الرحمن الرحیم. زاویه دې ته په انګریزي کې وایي اینګل. څه ورته وایي؟ اینګل. ټیک ده. په هغې تخریج د اوقاتو کې به انتها زموږ دا پکار راځي. د هر وقت صلات لپاره جدا جدا زاویه ده. چې ته قاعده لګې نو چې د کوم مونځ هغه وخت راوباسي نو د هغې خپله خاص زاویه ورپکې لګي. بیا د تمام مونځونه چې دي نو د دې دپاره خاص زاویې دي ماسیوا د نصف النهار او د وقت عصر نه. نصف النهار او وقت عصر دا روزانه په بنیاد بدلیږي. د دې زاویې څه کېږي؟ روزانه بدلیږي. دا به روزانه په بنیاد به اول د عصر دپاره زاویه راوباسي، بیا به وقت راوباسي. که بیا عصر حنفي دی که عصر حنفي هغه مثلین دی، مثلین مع فیء الزوال، او عصر شافعي چې وي نو هغه مثل مع فیء الزوال ده سایه اصلي چې ورته وایي. دا روزانه په بنیاد بدلیږي. نو روزانه په بنیاد به د دې دپاره نوې نوې زاویې راوباسي. او هر چې ماسخوتن یا سحر یا ماښام طلوع افتاب، غروب افتاب، فجر، عشاء دا بندیږي نه، دا به ځای باندې. بیا په عشاء کې او په فجر کې به وروسته بیا ووایو چې په دې کې یو اختلاف شته. یو اختلاف به د امام صاحب او د صاحبینو دی، او یو اختلاف وروسته بیا زمونږ د علمای دیوبند په منځ کې هم شته. لکه رشید احمد لودیانوي صاحب هغه 15 ډیګري وایي، مفتی شفیع صاحب، بنوري صاحب یا دارالعلوم دیوبند والا هغوی 18 ډیګري ویله. ٹھیک ده. د 15 د که 18 د زمونږ په دې وطن کې په هندوستان کې په پاکستان بنګلادیش په دې کې. ٹھیک ده. بیا څه نور ملکونه لکه د عرب ممالکو طرف ته لاړ شي نو هلته 17 پکې هم چې اخیستې ده، 17.5 پکې هم شته، 19 پکې هم شته. پوه شوې؟ 15 پکې هم اخیستلی شوي ده. مختلف بیا دا د علاقو چې شمال قطب شمالي طرف ته سوره نږدې کېږي نو دومره پکار ده چې کم حواله ده. که خط استوا طرف ته رانږدې کېږي نو پکار ده چې دا ډېر حواله ده. دا بیا د علاقو سره هم تعلق ساتي او د دغې مشرانو خپل مشاهدات دي، تحقیقات یې کړي دي، هغوی هم په یو درجه باندې ذهن خلاص شوی دی چې یاره دا درجه د عشاء دپاره او د فجر دپاره اخیستل مناسب دي. زمونږ په دې علاقو کې په پاکستان، هندوستان کې هغه د ډیرو علماو او مدارسو رایې دا ده چې موږ دې د افق نه 18 ډیګري لاندې چې نور لاړ شي نو دا دې موږ د فجر دپاره او د عشاء دپاره زاویه واخلو. نو موږ ته به پیکس عشاء او پیکس فجر چې دی نو دا به راته وخت را معلوم شي. پوه شوې؟ نو دغه د زاویه به په دقه کې زموږ په کار راځي. یاره د عشاء دپاره به څه زاویه شمس به ساخلو، د فجر صادق دپاره به زاویه شمس ساخلو، د طلوع شمس دپاره به زاویه شمس ساخلو، د غروب دپاره به ساخلو، د عصر دپاره به ساخلو. هغه به روزانه بدلیږي. د نورې پیکس او دغه به څه کېږي؟ بدلیږي. ٹھیک شو نه؟ اوس دا زاویه وایي چاته دی وایي دو مشترک الرأس غیر همخط شعاع اسی طرح خطوط یا قطعات خط کے درمیان گھماؤں کی مقدار کو زاویہ کہتے ہیں. پر ان میں تو ویلو خط، شعاع او قطعی خط. ٹھیک شو نا؟ نو خط نه تعبیر دی بدی سره کیږي کنه، شعاع نه قطعی خط. ٹھیک ده؟ نو هغه او یو د رأس. ٹھیک ده؟ پوسټو وی بدی کې ورټکس ورته وی په انګریزي کې. رأس د دو خطوط الرأس معنا دا وی چې دا دو خطوط چې د یو بل سره په کم ځای باندې یو ځای شوي دي. ٹھیک ده؟ لکه مثال یو خط دا دی، یو دا دی، یا قطعی خط یا شعاع جر یو علی، دا سر د دوی مشترک دی، دا ځای مشترک دی. دې ته رأس وي.
دې مشترک نقطې ته څه ویلی دې ته دوه مشترک الرأس شعاګانې ٹھیک ده او یو هم خط وي یو غیر هم خط وي دوه هم خط شعاګانې یا دوه هم خط قطعات خط یا دوه هم خط خطوط هم خط دي شي دا یو شعاع ده که نه دقه شوندې کابل بالکل په یو سید کې دواړه روان دي دې ته وایي هم خط خطوط شعاع یا قطعات چې کوم شی و بیا که دا ورسره نه خط قطع دا هم خط قطعات خط ٹھیک ده او یو وی غیر هم خط چې یو په یو مخ کړي بل بل د مخ کړي لکه یو دا شو بل دا شو پوه شئ دې ته وایي غیر هم خط خطوط یا غیر هم خط شعاګانې یا غیر هم خط قطعات خط دوه غیر هم خط شعاع چې مشترک الرأس وي چې څه وي مشترک الرأس مشترک الرأس معنا چې یو سره څه وي مشترک وي پوه شوې د دې دواړو خطوطو په منځ کې چې کوم ګولایي او ګماو راځي دې ته وایي اگر دې دواړو په منځ کې چې دا ګماو راغی که نه دې ته وایي پوه شوې پې یو تعریف بل کوي یا دائرے کے مرکز سے نکلنے والی دو لکیروں کے درمیان آنے والے دائرہ کے حصوں کو زاویہ یا قوس کہتے ہیں دا یو دائرہ ده دا مرکز ده د دې نه یو خط دا تلی که نه یو دې نه دا تلی نو په دې مرکز سره خوا دا مرکز د دوی هغه مشترک راس شو که نه دې ځای کې اوس په دې ځای کې په دې دایره کې په درجاتي نظام کې 360 درجې دي څو حصې دي پکې 360 دې دوو خطوطو څو حصې را بندي کړي دې دوو خطوطو څو حصې نو دا به ته وګورې چې دې څو حصې را بندي کړې وې نو وایي به چې دلته د دوره درجې زاویه ده ټیک ده یا دې زاویې ته دویم نوم وایي قوس دویم نوم ورته څه وایي قوس قوس که دې خیال کړی لیندې ته وایي که نه هغه د غشې لینده چې کوم دا هغه قوس یې جوړ کړی دی داسې که نه پوه شوې دا کوم فلکیات قدیمه چې دي که نه لکه مخکني چې کوم کتابونه زمونږ دي تصریح شوه چغموني شوه یا نور داسې په هغې کې زاویه لفظ نه استعمالېږي وایي کې ټول قوس لفظ استعمالېږي دا جدید کتابونه چې کوم د اردو یا د انګریزۍ یا د عربۍ کوم راوځي نو په دې ټولو کې بیا کوم لفظ استعمال زاویه لفظ استعمال او په انګریزۍ کې ورته انګل وایي دواړو ده په دې پېښه باندې پوه شوې وایي په یو دایره کې د مرکز دایرې نه چې دوه خطوط ودي تر محیطه دې دواړو خطونو څو حصې د دې دایرې راګیري کړي چې څوره یې راګیري کړي نو دقې ته به وایو چې دا د دوره درجې زاویه ده نو دغه ګماو چې په منځ کې کوم راغلی دی ټیک ده نو دغه زاویه شوه د څوره درجو ده چې څو حصې یې رابندې کړي ټیک ده لکه مثال په طور یو داسې تلی دی نو دا وایو چې دا د 90 درجې زاویه ده لکه دې 90 حصې رابندې کړي دا هم د 90 درجې دې 90 رابندې کړي 90 180 دیجیے 90 دے 90 دے 360 نه سیوا کی په دې کې څه پوښ دویم چیز هغه پیمایش د زاویه به موږ معلومو څرنګه چې دا د څوره درجو ٹھیک ده د دې دپاره یو څیز استعمالېږي هغې ته وایي ډي څه ورته وایي ډي ورته وایي ٹھیک ہے یا ورته په انګریزۍ کې ورته پروټیکټر وایي ٹھیک ده په عربۍ کې ورته مستوره وایي ٹھیک ده دې په ذریعې سره به موږ معلومو چې یاره دا زاویه د دوره درجو ده ٹھیک ده د دې د استعمال طریقه چې په دې په ذریعې باندې مې څرنګې معلومو نه همداسې به
مثال په طور باندې دا زموږ سره یو قطعه خط دا بل مثال یو شواتل اوس دلته یو زاویه جوړیږي که نه دا معلومول غواړي چې یاره دا به څومره وي ټیک ده نو په دې ډي کې دلته د 90 ته چې مخامخ دلته کومه نقطه وي دلته پې ولهم ته وایي دا پې هغه باندې دا پې ده ټیک ده دا به ته په دې مشترک رأس باندې کېږي دا به څه کې مشترک رأس د کم طرف نه چې معلومې لکه دې طرف نه چې معلومې که نه نو چې دا دې په دې مشترک رأس کېښوده او دا به د یو دغه سره د یو دې ته زله وي یا ورته بازو وي ټیک ده د یو بازو سره به دا برابر کړي ټیک ده دا دې دې سره کېښود دا دې سره برابر کړو اوس دې طرف کو دغې طرف شماره جو بیا نه دغې طرف صفر نه شروع که دې طرف شماره دا صفر دی که نه دې نه شروع نو دې ځای پورې د راغی 10 دا دې راغی 20 دا دې راغی 30 دا دې راغی 40 دا دې 40 ته مخامخ دی که نه دا دې راغی 50 دا دې راغلو 60 دا دې مثلا راغی 70 نو ته ووایه وروره دا زاویه د څومره درجو ده 70 پوه شوې او صرف ساده 70 بلته نه لیکي بلکې دلته به 70 درجې داسې ولیکي د درجې علامه بیا داسې پوه شوې دا کچ غونته کې صفر بورډ سره بره وکړي دا علامه ده دي چې دا څه ده درجه دا زاویه د څومره درجو شو د 70 درجې که دا غټې جو بیا یې پسې نور راځه که د دې نه کم وي جو کم پوه شوې دې زموږ مثال په طور ګیر چاپېره چې اسمان مونږ ته د ځمکې سره ټچ ښکاري که نه دې ګیر چاپېره یو دایره جوړه کړې ده که نه دا زموږ افق دی ټیک ده نو زموږ بر سر د دې افقه پورې 90 درجې نیسي دا څومره زاویې جوړوي 90 درجې نو وایي چې نور چې کله دی د افق نه 18 درجې لاندې لاړ نو ټوټل څومره شوي د سر نه 108 شو وی د ماسودن ټایم شو چې دې طرف ته چې لاړ شي په سهار کې دې بیا د شپې داسې لاندې راځي که نه موږ د پراته وي پته یې راته دوره نه لګي که نه لاندې داسې را روان دي که نه نو چې بیا سهار دی هغې افق ته 18 درجې را نږدې شي ټیک ده نو دلته صلات خیر من النوم شي ټیک شوله د سهار به ٹھیک ده بیا چې د 18 دی خو په ځای ولاړ نه وي که نه داسې راځي 90 پیکس 90 نوم لږ کته 90.833 ډېر چې راورسي لکه یو ډیګری کته دی 90 نه یوې نه لږ زیات لږ کم چې دوره راورسي نو طلوع د افتاب وشي نور سیره وکړي نور اول سره راښکاره شي داسې په ماښام کې چې دی 90 له لاړ شي نو لا د ماښام بانګ به نه وی بلکې چې د 90 نه .833 دی نور کته لاړ شي لکه یو درجه ته 10,000 ځای کې 1000 ځای کې پای کې 833 چې دوره دی ښکته لاړ شي بسم الله د ماښام بانګ راغلس څوک نه وي د ماښام بانګ نه دی وي ځان روژه ماتوه پوه شوې که نه نو دغه زاویه به هغه ونپېژندله دا زاویه به زموږ په دغې اوقاتو کې په دغې ټایمونو کې په کار راځي چې بنده په سپوږمۍ کې هم په کار راځي ٹھیک ده سپوږمۍ چې مونږ معلومو نو مثال په طور باندې ودرېږو چې یاره ودرېږو ګورو نو دا به مونږ که څلور واړه طرف کې هر طرف ته ودرېږو داسې خو نه وي که نه یو سړي اسمان ته بره خوله کړې ده بره به اسمان کې ګوري نو بیا خو نه ښکاري یا دې طرف ته مخ کړی بل طرف ته مخ کړی نه ښکاري نو ته به پیکس د شمال نه به داسې د هغې زاویه معلومه کړي چې په کوم ځای ده ځان ته په هغې کرښه جوړه کړي چې په دې ځای به مخامخ وي بیا د افق نه څومره لرې چوته ده ٹھیک ده تا په خپلو آلاتو معلومه کړي چې یاره د افق نه به نن سپوږمۍ د غروب افتاب په ټایم کې چې کوم ټایم کې غروب د افتاب وشي نو سپوږمۍ به د افق نه 12 درجې پورته 13 به پورته 10 به پورته 11 به پورته ٹھیک ده د هغې به ته اندازه ولګي چې یاره د افق نه 12
درجې پورته دا ځای جوړېږي په هغې ځای به ایسېږي په هغې ځای به راته ښکاره شي ټیک ده بیا به انشاءالله چې عملي طور به د دې هغه نقشه جوړوو چې یاره موږ به دا راګرځو به څنګه کوم طرف ته به مخ کوو نو هغه هم معلومیږي او بیا څومره بره به ګورو هغه هم معلومیږي ځان ته به په هغې باندې کرښه راکړو ټیک ده نو په هغې کرښه به نیغ ورته ګورې نو به راته ښکاره شي که هخوا دېخوا اسمان کې ګورې بیا به راته نه ښکارېږي چې په کوم ځای ده په هغه ځای به ٹھیک شو لکه چې په کوم ځای مغرب د نور سره خواته نه خو مشرق کې خو نه ده که نه په شمال کې په جنوب کې خو نه ده که نه نو چې په کوم ځای ده وایي په هغې ځای ده د هغې نه پوټه خو هم نه ده چې په کوم ځای ده په هغې ځای ده بس پوه شوې که یوه سپوږمۍ وي خو چې په کوم ځای ده نو عقل ته موجود وي په بل ځای کې نشته نو که تا معلومه کړې چې په دې ځای ده او یو سړی تا ته بل ځای ښیي نو بیا به ته د هغه پوره جانچ پړتال کې ضروره خطا شوی خو به نه شي ٹھیک شو نه بیا به پوره واړی راواړی به نو پته به درته ولګي چې دا یار یا دروغ وي یا دروغ نه وي خو غلط فهمۍ کې مبتلا شوی دی څه بل څه شی لیدلی ٹھیک شو چې درته مناره باندې سپوږمۍ لیدلی دی موږ ته وایي چې سپوږمۍ ده ٹھیک ده نو چې پوره جانچ پړتال یې وکړي نو بیا به ته خپله اصلاح به د هغه هم وشي او ستا هم وشي ته اګه په غلطۍ کې واقع شوې غلطي بیا راوځي پوه شوې نو دې د دوو مشترک الراس خطوطو په منځ کې چې کوم ګماو وي دې ته وایي زاویه دې ته ویلی کېږي زاویه ٹھیک ده او د دې زاویې ناپ یا پیمایش چې کېږي نو نن سبا کېږي په دې آلې سره ٹھیک ده دې ته آسان نوم ورته وایي ډي ٹھیک ده او نور ورته پروټیکټر ورته وایي یا مستوره لفظ استعمالېږي دغه ورته وایي ٹھیک شو نه